ستا په عشق باندې خمار یو ستا د مینې لاروي یو ستا د مینې لاروي یو د ښایست کهول کې ژوند کړو خیر کنو زخمي زخمي یو خیر کنو زخمي زخمي یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی که چیرې څوک حرام مال وخوري د هغه دعا نه قبلیږي. ډیر داسې انسانان شته چې عبادت کوي او تکلیف کوي او ډیر عبادت کوي د الله پاک و مخ ته لاس پورته کوي د دعا دپاره، خو بیا هم الله پاک د ده دعا نه قبلوي ځکه د ده خوراک د ده چشک او د ده لباس په حرام سره سوي دي. د دې وجې څخه د ده دعا نه قبلیږي. یو صحابي دی حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه درخواست کوي چې ای د الله رسوله داسې عمل ما ته راوښیې چې زه دعا وکړم هغه قبوله سي. نبي علیه الصلاة وسلام ورته فرمایي چې ای سعده ته خپل خوراک او چشک حلال جوړ که، قسم دې وي په هغه ذات چې د هغه په قبضه کې زما روح ده، که چیرې د مسلمان و نس ته یوه ګوله حرامه شوه سي د 40 ورځو پورې د دغه مسلمان یو نیک عمل نه قبلیږي. که چیرې د انسان ټوله بدن ټوله غوښې په حرام سره جوړ سوي دغه غوښې به د جهنم په اور سره سوځل کیږي. قدرمنو مسلمانانو، نن موږ تاسې وینو هر مسلمان دا کوشش کوي چې زه مال دولت زیات کمه په هره طریقه سره سوي. ډیر داسې کسانان شته چې هغه د کور مشران وي او خپل زامن ته امر کوي چې بس صرف ګټه راوړي، نور پوښتنه نه کوي چې ته کاروبار کوي په څه طریقه کوي، ته د اسلامي طریقې مطابق کوي او که نه، او دا پوښتنه نشته چې ته په بار ملک کې ستا زندګي په څه شان سره ده، ته اودس لمونځ کوې او که نه، ته په دې کې درواغ وایې او که نه. نو الله پاک دې موږ او تاسو دې ته د دې خبرې توفیق راکړي چې په خپله هم حلال وخورو او په بچانو باندې هم حلال وخورو. جانان پر لاره یو د جانان پر لاره یو د ښایست کهول کې ژوند کړو خیر کنون زخمي زخمي یو خیر کنون زخمي زخمي یو ستا په عشق باندې خمار یو ستا د مینې لاروي یو ستا د مینې لاروي یو د ښایست کهول کې ژوند کړو خیر کنون زخمي زخمي یو خیر کنون زخمي زخمي یو